أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریانۍ خاورې د خیبر پښتونخوا دلته د هشمغر زموږ د ملګري محترم میرانشاه لالا په حجره کې راغونډ شو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو د سیاسي پارټیو مشرانو تر ټولو نه مخه خو زه د ځان له طرفه د ځان د ملګرو له طرفه د خپلې ټولې پارټۍ له طرفه په دې څلوېښتۍ په دې ځای کې ګډون کوونکو مشرانو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې تاسې د ډېرو درنو پښتنو کوربنو په رنګه موږ ته عزت راکړئ موږ ته مې په درنه سترګه وکتل الله پاک تاسو ټولو ته عزت درکړي الله دې په درنه سترګه درته وګوري عزیزانو انشاءالله الله دې حجرې ته زه څو ځلې راغلی یم یو ما خلک ما بریتو کې مې سپین دانه مانه وه شپږ ویشت کاله مخکې هم بیا هم دا د خاورو حجره اوس برابره شوې ده ډېره خوندوره ده مې انشاءالله الله فاتحه نو د کور خبرون کړی ده د نظیم لالا د پلار به هم کړې ده خو بېرته ما نه ده کړې د ډېر ملګري وفات شوي دي یا به ټول ته دغه دعا وکړو بیا به تکرونه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيي الاسلام ومن توفيته منا فتوفى الايمان قالوا انا لله وانا اليه راجعون دا شاززان شو مړي دي الله پاک دې وبخشي عزیزانو عزیزانو چې په دې وجه کې په دې ځای کې ډېر درانه سپین ږیري ناست دي ډېر پوهان خلک ناست دي ډېر لوی جدوجهد کړی دی موږ ناپوه یو لیکن دومره ناپوه نه یو چې د دغو مشرانو مخکې په داسې انداز وغږېږو چې بس موږ پوهېږو تاسې نه پوهېږو دلته هر سړی سیال دی هر سړی په دې پوهېږي عزیزانو مجلس به کوو یو خواز هر چاته کوو دلته علما هم ناست دي دلته زموږ د وطن ډېر پوه وکیلان ناست دي د سیاسي پارټیو ملګري ناست دي هشنغر یا دا علاقه خیبر پښتونخوا له زمانو زموږ د ډېرو لوی پاڅونونو د ډېر لوی انقلابونو مرکز اوسېدلی دا دغه نه هم مخکې چې ګسه خلک په سیاست نه پوهېدل که موږ لږه راواخلو د بایزید د روښان د تاریخ مرکز دا علاقه اوسېدلې ده د خوشحال خان دریا خان ایمل خان مومند د دې تاریخونو د مولوي پوپلزي صاحب بیا زموږ د باچا خلق د خدمتګار بیا دلته د مزدور کسان پارټۍ چې دلته طبقاتي جبر وو او ډېر زورور وو په هغه کې میرعالم شاه لالا او ملګرو لوی خواري کړې ده لوی همت یې کړی زه نو چاته دغه نه کوم مزدور کسان پارټۍ په پنجاب کې هم وي په بلوچو کې هم وي په سند کې هم وي خو مزدور کسان پارټۍ د پښتونخوا وطن دا دغه لري اعزاز لري دا د سر تاج لري چې دوی سمه کلکه مبارزه وکړه شهیدان یې ورکړه او خوار ولس یې د ډېرو لوی ټکسونو د فلانا او د فلانا نه خلاص په دې کې د میرانشاه لالا رول د یو جنرال رول و نه چې دغه پاچانې پنجاب کې شاه دا کار نه دی کړی دلته سم غریب ولس د هغو خلکو سره پنجه ازمایي وکړه چا چې دوی د خدای بندګان نه بلل یا انسانان نه بلل نن شکر دی زموږ وړې وړې حجرې دي پر مخ به موږ کوشش کوو عزیزانو خبره دا ده
دلته ډېرو ملګرو اشارې وکړې د قومي وطن پارټۍ ابو خاموش صاحب او نورو ملګرو. عزیزانو، زموږ قام زموږ ملت د تاریخ پر ډېر خطرناک پړاو ولاړ دی. دا په معمولي خبرو نه خلاصېږي. موږ د چا همسایه نه یو، موږ د چا پر ځمکه نه یو پراته. موږ ته دا وطن چا په خیرات کې نه دی راکړی، موږ ته دا وطن چا په زکات کې نه دی راکړی. لیکلی تاریخ دا وایي چې د آمو دریاب نیولې بیا تر اباسینه دا وطن د عیسی علیه السلام تر زیږېدنې مخکې د دې قام استوګنځای. عیسی علیه السلام چې بې مریم د مور لا هم نه پیدا شوې چې لیکلی تاریخ دا وایي چې د آمو نیولې تر اباسینه دا وطن په یو شکل کې د پښتون او افغان کور اوسېدل. موږ په کار ده چې دا نه زه مزدور کسان پارټي یم، زه قومي وطن پارټي یم، زه د BNP یم، زه شاله پارټي یم. دا خبره په کار ده موږ ډېره په ډاګه وکړو چې د آمو نیولې تر اباسینه دا وطن ماته چا په خیرات کې نه دی راکړی، چا په زکات کې نه دی راکړی. دا ماته د خپل قام د معلومو او نامعلومو شهیدانو غازیانو د لکونو د سر په قرباني پاته دی او پر ما پور دی. زه به خامخا ساتم. دا به موږ هر سړی وایي، مزدور کسان به هم وایي، جمعیت علما اسلام به هم وایي، نورې پارټیانې به هم وایي. موږ لیوني نه یو، موږ د انسانانو څخه کرکه نه کوو. موږ ټول انسانان د آدم علیه السلام او حوا نه بچي وو. خدای هر چا ته ډوډۍ ورکړي، خدای هر چا ته ازادي ورکړي، لیکن موږ پاس کوو چې کوم وطن زموږ دی پر هغه باندې موږ پلار نیکونو په زرګونو کلونو قربانۍ کړي دي. د هغه پر نعمتونو لومړی حق زما د بچیانو. زه د چا نه خیرات نه غواړم. عزیزانو، وخت ناوخت دې خبرې دوی د خبرګیري وایي که وبیل خو منډه منډه پر زغلمه د هر عالم څه زما دا خواست په دې خدای هم پسې، په دې قرآن هم پسې. که زموږ په خبرو کې یوه خبره د قرآن مجید د تعلیماتو خلاف وي، موږ ته دې ووایي بیا خو ګرځولو نه کوو. که یو وکیل ته زموږ په خبره کې کږوالی ښکاره کېږي، موږ دې پوه کړي، موږ د دې قام بچي یو، دوی زموږ استادان دې راولېږي. که یو سیاسي لیډر ته دا خبره ښکاري چې په دې کې پښتونخوا ملي عوام پارټي چل کوي، عزیزان موږ ته وروڼه یو، موږ ته ووایاست. پښتانه وایي د قام ناتار په قام راګرځي، په یوه ګل نه سپرلی کېږي، د یوه آس دوړه نه ولاړېږي. زموږ قام غلام دی، زموږ وطن غلام دی، زموږ ولس غلام دی. د دې خلاف ګرد پښتانه ته، جمهوري پښتانه ته، وطن دوست پښتانه ته د یو زورور محاذ جوړولو ضرورت دی. رهبري یې تاسې وکړئ. خاموش صاحب تاسې یاست، اسفندیار دی، شیرپاو خان دی، هر څوک چې دي، جمعیت علما اسلام دی، نور زموږ پارټیانې دي. عزیزانو، موږ بل لار نه لرو. پاکستان زموږ ملک دی، صحیح ده، لیکن پاکستان چل کوي. پاکستان زه په ایمانداري دا وایم عزیزانو، نن په پاکستان کې قرباني نه وکړو، نن په ګرد جهان کې یوه خبره روانه ده، د هغې جواب کول غواړي. نن پاکستان موږ ته د ازادۍ خبرې کوي. پاکستان زموږ ملک دی. د فرهنګي خلاف هم د نورو خلاف هم چې کومه مبارزه له آمو نیولې تر اباسینه دغه خوار پښتانه کړې ده، هېچا نه ده کړې، هېچا نه ده کړې. که د ټوپک مظاهره ده، که د ټوپک مزاحمت و، که د مرداباد زنده‌باد مزاحمت و، تر هر چا موږ ډېر بې مات انسانان وژني. انسان وژل بد کار دی، لیکن چې ستا وطن ته خلک راځي بیا خلک څه کوي؟ نن دنیا دا روانه کړې ده چې پښتون معنا دهشتګرد، پښتون معنا هیروین فروش، پښتون معنا چرس تاریاک. دا دوړو په دې دوړو کې دوی زموږ وطن قبضه کول غواړي. موږ د جهان د هر چا سره کښېنو، د دنیا کتابونه په دې ډک دي. موږ په چا پسې نه یو تللي، موږ په چا پسې نه یو تللي. زموږ جغرافیه داسې ده، زموږ وطن پر داسې یو چوکاټ پروت دی چې هر لیونی به د پاسه راتلی، زما او ستا په دورو به راکوز شو. بیا به دی تللي د هندوستان شوګانو ته، د هندوستان آبادو ملکونو ته، موږ به یې وژلو، موږ به خپل کاڼي پر وغورول، ځان به په چوکور ټوکر کې دی به لاړ. دا جګړې د سکندر یوناني نه شروع دي. سکندر یونانی د یورپ و. عیسی علیه السلام لا نه و زېږېدلی، عیسایت نه و راغلی. سکندر یونانی د سوات په دره زموږ په وطن کې تېر شو، ډېر ستړی ستومانه، بیا ولاړ هندوستان ته. کیسې یې اوږدې دي.
و ده ته مور خط ورکړی و خط یې وراسولی و اسکندر یوناني د کتاب یوه برخه ده اسکندر یوناني ته یې خط راسولی و چې زویه ته خو داسې تکړه سړی وې تر ایران په منډه ووتې تر فلاني علاقه په منډه ووتې دا ته په څه بلا اخته شوې شپږ میاشتې یا اته میاشتې کال کېږي ته نشې تللی ده مور ته جواب ورکړي ول موره تا یو اسکندر زېږولی و دلته د هر کال ته یو اسکندر ناست دا د مور خبره ده و تا یو اسکندر زېږولی و دلته هر کال ته یو اسکندر ناست زموږ تاریخ دا اوسېدلی دی موږ نه یو په چا پسې تللي اسکندر راغلی دی چنګیز راغلی دی تیمورلنګ راغلی دی عرب راغلی دی د دنیا هر لیونی پر دې وطن تېر سوی دی موږ د وطن دفاع کړی موږ په چا پسې نه یو تللي بیا چې فرنګی راغی بیا د ما زه چاته پې غرونو نه کوم قصدن دا خبره په هر تقریر کې کومه د علامه اقبال یو شعر دی وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر اقبال د اسلام پولی ټاکي وایي موږ دا ګډ مسلمانان د نیل دریا نیل د مصر د هغسې نیولې د کاشغر د غرونو پورې د کعبې موږ دغه یو ساتونکي یو لیکن اوس څه چې فرنګیان فرانسیسیان او نور خلک پر اسلام پر علاقه باندې راولاور شو نو کعبه شریف هم انګریزانو ونیوه عرب ټول انګریزانو فرانسه تقسیم کړي ایران یې ونیوی ملایشیا انډونیشیا یې ونیوه دا ټول اسلام دا ټول هندوستان یې ونیوی چین جاپان ونیوی مسلمانانو کې صرف دوې ټوکړې داسې وې یو ترکان چې خپل وطن یې دفاع وکړ یو دا سپېره پښتانه چې تر اوسه آزاد خپل وطن یې چاته نه پرېښود دا بیا دا مځکه د ډیورنډ نه نیولې بیا تر دغه پورې دا یې په 80 کاله ونیوه د کښې د خوا پر موږ حمله وه د هندوستان یو تاریخ وجلد دی د هندوستان تاریخ د خپلو تاریخدانانو په ژبه India's own history by its own historians هغه کتاب لیکي چې 80 کاله د فرنګي د دې وطن په نیولو ووته په دې کې ورونو پنجابی ورسره سپایي وو ورسره په پولیس کې وو سیکو سره ملګري وو هندو سره ملګري وو کلمې هم ویلې منځونه یې هم کول روژې هم نیولې کولې څه چارسده یې د فرنګي دپاره نیول مردان یې د فرنګي دپاره نیول بالکان یې د فرنګي دپاره نیول حتی د ډیورنډ لاین کشف ووت ډیورنډ لاین موږ کار موږ کړو اوس یو کشف ده دنیا په خبره ده چې څنګه دا وسیوي دا اوس په افغانستان کې 40 کال د ناورین جنګ وشو داسې جنګ چې د چمبم نه سیوا هره ګولۍ هره خطرناک شی استعمال شو چې د بابا آدم علیه السلام نه انسان کومه وسله جوړه کړې ده دا ټول زما او ستا په وطن کې ګار شو په لکونو شهیدان په لکونو ورک عزتونه په ټولو منډۍ کې خښ سوي لا هم د دوی د پښتانه د وینې کنده نه ده ماته سوې بیا د نوي جنګ تیاریانې دي نور ملګري به نه خبر پارون اوس پر دغه ما ریډیو اورېده بایدن امریکې صدر خاموش دا خبره خاص واوره امریکې صدر اعلان کړی دی چې موږ به د افغانستان پیسې دونې پیسې یې نکړو دا به انجیوګانې خرڅوي هلته نیمې او نیمې به د طالبانو د سنتي پیسې به د افغانستان دي دا نیمې پیسې به راګرځوو هغه په بن لادن چې په نیویارک کې دغه وویشتل پر جان دا پیسې به مو هغه شهیدانو ته یې ورکوو د افغانستان پیسې دم د بایدن بیان دی چې نیمې پیسې به افغانستان ته پرېږدو چې د وژې دپاره یې انجیوګانې خرڅې کړي او نیمې پیسې به هغه شهیدانو ته ورکوو مړو ته ورکوو چې بن لادن د ناکستان سره زموږ کار سره بن لادن خو دلته پیدا شو زموږ ماما دلته نږدې پیدا شو د بن لادن د راکټانو په نتیجه کې چې په نیویارک کې کوم مړي سوي دي د افغانستان په بینک کې نیمې پیسې به هغو ته دا به ستا انصاف وي بایدن ماما ټیک ته کوی ته د خپل مرګونو پیسې غواړې چې د بن لادن دغه ویشتلې دي په نیویارک کې 2 ټاوران زه به څه کوم 40 کاله زما په وطن کې د یوه دغه ماسې یو سکیمو ورته وایي شمالي هلته لوړ اوس دغه
سکندینیویانو د دغه دی الاسکا سرنجي دا د ماسه وا د دنیا هر انسان هر بني اعظم هر مذهب افریقا ایشیا کمونستان روس چین پلانا او هندوستان ماسه وا دا ګرد عالم دی وجود اوس عمران خان مستوای یا د پاکستان جنرال مستوای وای افغانستان وژه دي خیرات ورکړه خیرات مور ته ورکړه خیرات ما ته راکې مور ته ورکړه ته ما پوره وړې ګرد دنیا ما پوره وړې ده تا ګرد دنیا په افغانستان څلوېښت کال حمله کړې ده امریکا ته پکښې وي چین ته پکښې وي روس ته پکښې وي عرب ته پکښې وي پاکستان ته پکښې وي ته د پښتانه د افغانانو پوره وړې زما افغانستان به را جوړوي د ما څه به معافي اخلي زما د شهیدان به معافي اخلي کینه اخلي به ټیک ده زما پورونه دي اشرافي باچا به وویل شعر ول دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو بس موږ دا قسمت یې کوو به لیکن په یو خبره پاکستان ځان پوه کوي خاموش دی په کار ده چې موږ داسې پاکستان ته ووایو پاکستان زموږ ملک لیکن موږ ډېر په واضح ټکو دا اعلان کړو ډېر په واضح ټکو په هره ژبه یې کړو په دا ملک کې موږ د غلامانو په حیثیت اوسېدل قطعا نه غواړو موږ به غلامان نه یو دلته به موږ سیالان یو چې ستا د مور کوم حق هغه به زما د مور چې ستا د پلار کوم حق هغه به زما د پلار چې ستا د بچي کوم حق هغه به زما د بچي چې ستا د ژبې کوم حق هغه به زما د بچي دا پاکستان زنده باد مرداباد نشو ویلی او زنده‌باد هغه وخت موږ وایو چې زموږ وطن پاکستان آئین شته آئین په خپله لیکي شپږم آرټیکل کې آئین دا آئین باندې زموږ مشکلات دا آئین کې زموږ وطن تقسیم دی زموږ د وطن نیم دلته دی په خیبر پښتونخوا په منځنۍ پښتونخوا کې څو بل روان نیم په بلوچستان کې دی نیم په پنجاب کې دی دا به موږ خود اتحاد نارې ووایو متحد کوو به هم دغه آئین وایي چې که چا په آئین ملنډې ووایلې ماتې کړي هغه غدار دا د غدار تعریف کړی نن نواز شریف هم په ستړی شو په ظلمان هم په ستړی شو زموږ ISI زموږ فوجونه د سیاست لاس نه کاږي تر څو چې دلته یو آئیني حکمراني جوړه نه سي د ولس حکمراني جوړه نه سي او د ټول ملت په خپلو شتمنیو باندې حق نه ومنل سي نه دا پاکستان چې لیږ نه څوک جوړولی سي عزیزانو خلک موږ ته دوکې راکوي دا وخت پښتون وطن په پاکستان کې پروت دی دا چې سره پورې وتړي سره یو ځای کې یوه صوبه کې د دې مځکه تر پنجابي ډېره ده یوازې د دې مځکه د سندي ډېره د دې مځکه د بلوچ ډېره په دا کې د پاکستان د ټولو د اوبو سرچینې دي په دا کې د دنیا د ټولو نعمتونو مرکزونه دي دا خلک موږ ته دوکې او فسادونه یې جوړ کړي دي پاکستان نشي پاکستان کېدلی چې تر هغو پښتون بلوچ سندی پنجابی دا ټول بالکل دا ملک لکه یونایټډ سټیټ امریکا په کار ده چې دا ملک د پاکستان د یونایټډ سټیټس په معنا اعلان شي چې 15 سټیټ دي دا سټیټ د پښتون سټیټ د بلوچ سټیټ د سندي سټیټ د سرایکي سټیټ د پنجابي سټیټ دا به خود مختاري حتی په کار د مونږ یوشتمه صدۍ ده په کار ده چې پښتون بلوچ سندي خپل تجارت وکړي خپل زندگی توره کړي بیا دا زموږ ملک عزیزانو خبره دا ده زموږ خبره چپه ده لږ پام وکړو افضل صاحب د خپلو جرګو کې به خواري کاږي زموږ خبره دا خبره زه بار بار کوم هر ځای کوم زموږ وطن د نعمتونو ډک وطن دی لیکن موږ پر وږي اویا په سل کې اویا په سل کې اویا انسانان زموږ دا مسافر په دوبۍ کې دي په پلانې کې دي په کراچۍ کې دي په لاهور کې هلته نومونه دغه دي چې ته هیروین فروش یې ته پلانه یې ته پښتانه یې ورونو خبره دا ده موږ که د دې بلا ځان خلاصوو موږ به خپل د کام یو متحده محاذ وکړو انسان ته به قدر وکړو موږ دنیا ته وایو چې موږ لیوني نه یو د الله پاک انسانان دي د آدم علیه السلام بچي دي د حوا نه بچي دي مختلف ژبې وایي مختلف کپړې دي مختلف کلچر دی مختلف مذهبونه دي زموږ د چا په مذهب کار نشته نه موږ د خدای سپایان یو چې بس خلک حلالو چې هله کلمه ووایه ته هندو ولې ته سیک ولې دی پوه سه هندو یې پوه سه لیکن انسانانو ته موږ دا وایو چې وسره فرنګی و عیسایي و یهودي و هندو و سیک و خدای منونکی و خدای نه منونکی زه پښتون یم زه مسلمان یم دا جامه ده دا څادر دی
دا مې ټوپۍ ده په دې پورې به نه خاندې زه په تا پورې نه خاندم زما د خاورو جوماتو په کاڼو نه ولې زه ګرجې ته سلام زما ماجد بېزتي به نه کړې شیخ لالا زه ستا عبادتګاه ته سلام کوم دلته علما ناست دي زه په منډه ځکه لاګیا یم چې خبرې راسه پاته نه شي ورونو قرآن کریم وایي د علما ناست قرآن کریم وایي تاسې د هغه ټولو ځایو عزت کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي جومات یې نه یاد کړم تاسې د هغه ټولو ځایو عزت کوئ چې زما نوم پکې اخیستل کېږي بل ځای دا د طبقاتي خبره قرآن شریف کې الله پاک په آخري آیتونو کې موږ سهار ماښام وایو په دغه کې په لمانځه کې بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک وایي ارایت الذي یکذب بدین ته خبر یې ته پوهېږې چې د دین دروغجن څوک دی څوک د دین انکاري دی دا الله پاک وایي فذلك الذي خدای پاک خپل شي فذلك الذي دوی هغه کسان دي يدعو اليتيم چې د یتیم دښمني کوي ولا يؤد على طعام المسكين او د غریب د ډوډۍ بندوبست کوي دا دواړه کسان الله پاک د دین ایستلي دي چې د یتیم دښمني کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي نور بیا ښکلي چې دا ستا ورځل منځونه دا ریا عزیزانو موږ ملایان تم خواست چې کام سیال نشي ملای نشي سیال کېدای چې کام سیال نشي تبلیغي نشي سیال کېدای چې کام سیال نشي خالي نشي سیال کېدای په یو ګل افسر لیکيږي د شیرپا پام په یو سرو زر په بنگلا یا د محمود د سرو زر په بنگلا یا د پلانې د سرو زر په بنگلا دا به خلک په لاس کې یوسي چې زموږ د کام حالت دی موږ اجزانو زموږ کام مهنت دال ته رسولی دي بربادي ته ورسېد زموږ کام اوس مهنت هم نشي کولای زموږ په شپېته کاله د ګرد جهان دغه دا دی چې شپېته کاله عمر ریټایر په انګریزي کې وایي سینیر سټیزن مشر څاروال دا وایي دا خپل پټې دي کوي موږ ورسې ګرځېل دي کوي شلوبې سکي دي په د وخت تیر کړی موږ د شپېتو کالو پس چوکیداري شروع کړو د شپېتو کالو پس کور پاته ښځې پاته موږ کراچۍ ته چوکیداري شروع کړو ښځې پاته ځوانان پاته مسافر په دغه پسې ورو خبره دا ده که موږ د دې وږو د شپږو علاج کوو د هغې علاج دا دی چې د خپل وطن د شتمنیو د راګرځولو لپاره به لښکر جوړ یو خوا زه کومه ملګرو ته مختار خان ته هم کومه دغه ته زموږ خبره ډېره غلطه ولاړه ده په کور کې موږ دومره بد خلک یو پر یو جریب ځمکه سره وژنو زما پلار روان و تا پسې وټوخل زما لالا روان و تا څه ورته پر دې باندې دا زموږ انسانان سره وژنو د کاله کم از کم خاموش صاحب چې دا واخلي قلم راواخلي دننه دې لیکي د کاله کم سې کم موږ پښتانه بیا خاص کر دا ستاسو سیمه چې ده زموږ هغې هم په ګاډه د کاله کم سې کم موږ 2000 خلک سره وژنو 2000 په دا خو فالتو خبرو بیا ته د یو په غوجل کې پروت یې زه د بل په غوجل کې پروت یم عمر په دښمني کې تېر سي موږ به یو مهرباني کوو د مختار خاموش صاحب د انقلابي پارټیو په خوا ملګري اوسېدلي دي اوس هم انقلابیان دي دوی دې مهرباني وکړي دا د ټوپک خاوندانو ته دې ووایي چې ورور دا ټوپک خوله دې د ورور د سینې نه لرې کړه دا لرې کړه ورېندار مه کونډوه خاله مه کونډوه ګنا مه کونډوه که بیا ضرورت شو دا ټوپک کښېږده په دې خوا یې هم ګوره دا خوا یې هم ګوره غوړوه یې راغوړوه یې کله ډز بس به کوه دا ټوپک ته د خپلې ورېندارې د څادر لپاره استعمال کړي چې موږ پرې ټوپۍ جوړېږو دا ټوپک د وطن د ازادۍ لپاره استعمال کړي چې خلک موږ کوټه روان یو دا موږ جګړې نه کوو پاکستان کې موږ اوسېدل غواړو اوس موږ صفا دا وایو دا وخت د پاکستان فوج د پنجاب د درو ضلعو فوج موږ یې پاکستاني فوج وو وروره پاکستان فوج کې به د کام په حیثیت زما برابره برخه خامخا دې راکړه که آبادي په بنیاد راکړئ د سندي برخه به وي د پنجابي برخه به وي د بلوچ برخه به وي د سرایکي برخه به وي زما برخه فوج په سیاست کار نه دی د ټول قومونو نعمتونو به دغه کام د بچو په خدمت کې د بلوچ د بلوچ په خدمت کې د پښتون د پښتون په خدمت کې د سندي د سندي په خدمت کې د پنجابي د پنجابي په خدمت کې اوس خبره دا ده عزیزانو خلک اوس چلونه کوي دا د عراق جنګ پر دغه و چې عراق تېل به کوو بانې یې کولې صدام حسین دا کړي صدام حسین دا کړي پلان دا کړي
دا اوس د مصر دغه جنګ د شام جنګ دا د لیبیا جنګ دا پر دې دی اوس خو بدبختانه هم څه ویل موږ چې خوشحاله سوي وای بدبختانه زموږ وطن د دنیا جهان د نعمتو ډک وطن دی چین په خبر دی روس په خبر دی امریکا په خبر ده فرنګي په خبر دی ټول یې کتلې دا اوس د خټکو په علاقو کې تیل او شیان پیدا کیږي په خوا به موږ ورته ګیدړه وای تاسو ته سپیرمۍ وای خبر لکې چې دا به خلکو وژلو دا پوسې ګران خرڅي دا به خلکو مړه کوله دا پوسې ګران خرڅي زموږ د مرګ تیاریانې ځکه کېږي چې زموږ وطن د نعمتو ډک دی دا نعمتونه خلک قبضه کول غواړي موږ به د خپل نعمتو دفاع کوو په خواست به کوو په زاري به کوو په جرګه به کوو په فلانه به کوو که مجبور اوسو بیا کسانان خلک یې اسګاره درانه لرګي پرېږدو بیا به په سوټي کوو دا زموږ دغه علاج دی زموږ د نیستۍ علاج دا نه دی زموږ د نیستۍ علاج دغه زموږ اتحاد او زموږ وطن راګرځول دي موږ د وطن اوبه دي موږ خو بس هم بدنامه خلک یو زموږ د وطن اوبه دي د خیر آباد نه چې اوبه لاندې وځي د پاکستان شمار دا دی چې 110 میلیون ایکړ فوټ اوبه د کاله وځي میلیون 10 لکه سره 10 لکه ته 1 میلیون دی 110 لکه معنا لکه پر 2 اربه جریبه ځمکه چې ته د 1 فوټ دغه وکې چې 2 اربه جریبه ځمکه خړوبه کې دا اوبه د خیر آباد پر نه وځي په دا کې یو څاڅکی نه د اسمان د بل چا شته نه د ځمکې د بل چا شته دا ټول ستا د وطن یا پنجکوړه ده یا د سوات سیند دی یا اباسین دی یا د کابل مسلسل د افغانستان د کابل اوبه دي بیا په لار کې کورمه ده ګومله ده ژوب دی دا ټولې اوبه ستا پر دې باندې په اسلام آباد کې خلک سره کښېناستل نمونه یې څه کوچا خو یې په کېږي لیکن مجبور بیا خو کوو دا په دې کې خلک سره کښېناستل دا اوبه یې وویشلې ورپسل کې 50 د پنجاب پاته 38 د سند 8.5 د پښتونخوا وطن 8.5 د قیامت 2.5 د بلوچ دا تقسیم دی دا تقسیم پښتونخوا مليان پارټي کته نه مې په هیڅ صورت نه مې دا غلطه ده په دې غلطه ده چې په دې وګو کابل شریک دی تاسو ته پوښتنه نه کوي بیا د دې معاهده اخري د سخت کونسل اف کامن انټرست د پاکستان هغه هم نه کړی نو خبره دا ده چې ځان زموږ وګو ته د خلکو چل دی زموږ کویلو ته زموږ سرو زرو ته زموږ دنیا او نعمتونو ته ورونو د خپل نعمتونو پښتانه غریبان یې مني نه دوبۍ یوازې پټرول لري موږ ټول روان یوازې پټرول لري د پټرول مالک دی پنځه ما استاد دی ټول دوبۍ موتا دی ټول کراچي موتا دی د کراچي د سند ټول نهرونه موتا په خرکاري وایست نو استاد کې 50 روپۍ دي 100 روپۍ دي 1000 روپۍ د بل د فارغ جنتونو جوړو په خپل په دا حال یو نن دا ګر خنه غواړم ورنه خپانه شي ورونه یاست ما ورونه یاست بخښنه غواړم مختار پکښې دا ټول ته په سفر راغلی یاست هر یو ستاسو راتلا خپل نور ته خپل خور ته خپل کورودان ته دی ویل دي چې ازما ښه جامې راکړه زه ځم جرګې تراسه موږ یو ته وګورم چې شابه ته یو متماس موږ وګورم چې شابه دا زموږ د ټول د ننګ جامې ده او که زه قسم واخلم هم د ډېر خلکو کړه دا رنګ درې جوړې جامې نور نشته دا نه دي دا ژوند د تیرېدو نه دي عزیزانو د دې خلاف شعوري په دلیل په مذهب رڼا کې د قانون په رڼا کې صفونه برابرول غواړي د دې لپاره مهنت کول غواړي زموږ ښځې ځوانان نجونې د مړو په انتظار سپین سرې دا خبره په ځان ځای کوم ماشینات ما ډېره کوله نن هم دا اوس میاشت بعد اختر روژه ده بیا اختر مستغرق باندې درې مرګري مدلل کنه د خپل کلمې ده روژه ده د روژې بعد اختر دی که ستا په کور کې څلور ښځې وي دوې جوړې د چټ جامې ته توان نه لري چې وویل او که په کوم کې اختر دوه جوړې د چټ جامې ته لور خپلې ښځې ته وکړي دوه جوړې بل اختر یې ولا کوي
بچیان به چی پرېږدي سکول به نه وي زندګي به نه وي او موږ لګیا یو پاکستان ډېر پاکستان زنده‌باد لیکن هغه پاکستان زنده‌باد چې موږ کیسالان یو موږ پکې دغه یو موږ پاکستان ته وایو چې ورور مهرباني وکړي خو پوهان خلک یاست په 1945 کې خاموش صاحب یونایټډ نیشن پر ځای باندې دغه جوړ شو لیګ اف نیشن چې جنګونه به نه کوو هغه وخت د آزاد ملکونو تعداد په ګرد دنیا کې یو شپېته که دوه شپېته سل کاله نه دي پر سوي اویا کاله شوي دا دوه شپېته کلونه د دوه شپېته ملکونو د بې انصافۍ په وجه جنګونه اوس یو سل دوه نوي دي بې انصافي کرکې زېږوي بې انصافي ورور د وروره بېګانه کوي بې انصافي ښځه د مېړه بېګانه کوي بې انصافي ورور د خور بېګانه کوي بې انصافي په کور کې نه برداشت کېږي پاکستان په بې انصافي چلولو پاکستان د چلولو لار دا ده قرآن کریم دا وایي اعدلوا اقرب للتقوى تاسو عدل وکړئ تاسو به عدل ته نږدې یاست موږ د هېچ چا نه خیرات د هېچ چا که امریکا موږ سره کوي ځان ته دې ورکړي که فرنګۍ موږ سره کوي ځان ته دې ورکړي که بلوچ موږ سره کوي ځان ته دې ورکړي که سندۍ موږ سره کوي ځان ته دې ورکړي خو چې الله پاک موږ سره کړي دي او زموږ پلرونو نیکونو ځانونه پرې وژلي دي په زرګونو کلونو پر هغه نعمتونو اول حق د قرآن په رڼا کې هم زموږ دی د اقوام متحده پر قوانینو کې هم زموږ دی د دې دپاره عزیزانو خاموش صاحب ملګرو شیرپاو صاحب ملګرو مختار خان مهرباني وکړئ جمعیت علماء اسلام راسئ یو خپل متحده محاذ ستا خپله پارټي ده بلکل پر ګرد کلي برګه جنډه ولګوځېد دا بل چا خپله پارټي ده جمهوري وطن پارټي خپله په شلو کلو یې ولګو موږ به سلام وکړو اسپنجاب د خپله ولګوي بل د خپله ولګوي لیکن د کام د خلاصون لپاره یو متحده محاذ پکار چې موږ دغه د کور چې موږ سام سره وژنو 2000 کسه 2000 کسه د کاله کم از کم موږ په خوش خبرو سره وژنو او په دنیا کې فلسطینیان او نور د ازادۍ قوتونه 2000 شهیدان د کاله نه ورکوي ته راسې مهرباني وکړئ دا ټوپک خوله د ورور نه دغه کړو دا ورېنداګانې کونډول خالګانې کونډول دغه کونډول دا کمې کړو بیا موږ پښتني وضع کوي دا افغانستان تاسو ولیدئ دنیا پکې ستړې شوه اوس بیا خلک تیارانې ورته کوي هغو ته موږ دا وایو مهرباني وکړئ بیدار شي نن د بایډن دغه بیان چې نیمې پیسې به د ریلاکو تاسې د انجوس په ذریعه په وږو خلکو وویشي نیمې پیسې به چې بن لادن کوم ټاوران وویشتل په دغه کې هلته چې کوم امریکن مړه دي د افغانستان دا پیسې به هغو ته دا پیسې خو طالب نه دي دا پیسې خو د مختار نه دي دا خو د خاموش نه دي دا د محمود نه دي دا د میرعلی شاه مرحوم نه وي دا د افغان دولت پیسې دي د افغان ولس پیسې او بیا چې هغه ویشتل هغه خو ته تاشنغه سره نږدې پروت په داسې هغه ته پروت ما چې څه تا ساتل مطلب دا هر شي زموږ دغه ته د کېږي مهرباني وکړئ عزیزانو د میدان هم پښتانه مېړني دي د جرګو هم مېړني دي د همت هم مېړني دي و عزیزانو د وطن د دې خبرې دپاره موږ پښتونخوا ملي پارټۍ بلکل زما نه لیکلي واخلي موږ د دې جرګې مشري نه غواړو جرګه را جوړه کړئ پښتون پاټیان را جمع کړئ د خپل ولس پښتون معنا یوازې پښتون نه یو کار پښتانه کوي مهرباني وکړئ ما یې خبره پښتون هلته هم دلته هم معرکه قوت دی د افغانستان جوړونه پښتانه کړې ده د افغانستان ساتنه پښتانه کړې ده دلته پښتون د پښتون خاوره پښتانه د خپل همت ساتي زموږ د وطن ښایست یې بولي کې خوند بولي هغه دا دی چې د موږ سره ډېر داسې خلک شته چې پښتانه نه دي په دې خاوره کې زموږ سره ګلګت دی بلتستان دی چترال دی کوهستان دی ګوجر دی زلازاله دا ملګري دا خلک دي عزیزانو دا زموږ وروڼه دي زموږ په وطن کې اوس دا د پښتانه ذمهواري ده دا د خاموش صاحب ذمهواري ده دا د مختار ذمهواري ده دا د نورو پاټیانو ذمهواري ده چې موږ به د خپل لږرکي د ښو وروڼو په شان حق به ورکوو د ځان سره به بیایو پر مخ به یې دغه کوو که خپلې ژبې غوښتې خپلې ژبې ورکوو خو کاشت به دغه ورکوي همت په پښتون کام عزیزانو بله خبره مې دا کوله چې دا زموږ لږرکي د ځان سره بیول دي نو به شي به نه پاتې کړ مغز یې راغلی دی مطلب دا چې ځان موږ دا درته وایو مغز را جوړ کړئ ته ګوان
ته ګواهان سي دا د سیاسي پارټیانو ناست زموږ ملګري ناست سخته مورچه مشترک رهبري تاسو وکړئ سخته مورچه پښتونخوا ملي پارټي ته ورکړئ که مو واه نه خسته پر مړه به سو قرآن رهبري تاسو وکړئ شفافان یې کوي خاموش یې کوي بل ملګری کوي جمعیت علما اسلام یې کوي ډاکټر بلډا یې هر څوک چې کوي رهبري ته یې وکړئ سخته مورچه ما و دغه جمعه ګل مخامخ ولاړ دی جمهور بابا نصر دا سخت مؤتمر ته راځي نو ډېره مهرباني وخت دی ستاسو ډېره مننه کور ودان الله دې خیر در پیش کړي بس دوې درې نارې به غلغلې غوندې وکړم مقصد چې خلک یې واوري زه اکثره قوم دوی خفه کېږي وایي دی په جنسو کې د الله اکبر نارې کوي هسې ځان زه به هم ناره تکبیر تاسو وایي الله اکبر یو ناره دې مو خو به زه بیا راسم بسم الله الرحمن